بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو. نوشیره کلام محله خاتوخیل نه ډیره زیاته افسوسناکه او دردناکه واقعه رامخته شوې ده. 9 کالو ماشومې مناهل څخه اول بدفعلي شوې ده. هغې نه بعد هغې د لاش ټوکړې کړي دي او بچاوړ په قبرستان کې غورځولي. دوستانو د واقعه څنګه ده ورته څنګه رامخې ته شوله دې باره کې به ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکوم. او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی ته مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ډالۍ نشان دی وي تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو د واقعه د نوقره کلا خاتوخیل محلې ده چې یوه ماشومه مناهل چې هغه کور نه یوه ورځ مخکې لاپته شوله. دویمې ورځې باندې پولیسو ته په قبرستان کې بجاوړ مقبرې کې لاش ټوکړې ملا شولې. پولیس چې کله خپل تفتیش شروع کړو او فورنسکس راغلو، فورنسکس د خبرې تصدیق کړو. پوسټمارټم کې د خبرې پته ولګېدله چې د ماشومې څخه اول بدفعلي شوې ده. هغې نه بعد د ماشومه قتل شوې ده او د ماشومې نوم مناهل په نوم باندې دی شناخت شوی دی. د ماشومې پلار دې ټیم کې ډېرې خټې په صدمې کې ده. د علاقې کې دې ټیم کې خوف و هراس دې حد پورې سوا شوی دی چې څوک شپږو بجې نه بعد خپلو کورونو نه راوځي. دوستانو چې مونږ د ریاست شته، مونږ پولیس شته، مونږ د معاشره کې داسې درندې شته دي هغو انسان په شکل کې حیوانان دي او دې حد پورې وحشي دي چې ماشومې سره بدفعلي بیله کوي او بیا دومره وحشي ظالمانان دي چې هغه ماشومه قتل کړي او بیا هغې ټوکړې وکړي چې مونږ ونه نیول شي. دوستانو څه هغوی دې خبرې باندې نه دي پوه چې نن پورې یو ملزم نه دی پاتې شوی. ملزم چې دا هغه مجرم جوړیږي او جرم هغه اړو پریږدي نه. هغه سوچ دا وي چې زه څه طریقې باندې بچ کېدو سوچ کوي خو د جرم د پرېښودو سوچ نه کوي. مونږ معاشره کوم خوا روانه ده که یوه کس ته انصاف په ټایم باندې ملا شي نو کیدای شي د معاشره په سیده لارې باندې روانه شي. چا چې جرأت نه کېږي هغه سترګې یېرېږي، چې هغه غلط کار پرې کې سوچ کوي نو هغه بدن رپېږي. او نه، مونږ د معاشرې کې ټرایلز چلیږي، هغې کیس ټرایل هم چلیږي چې کوم کې مجرم پته وي چې د ملزم نه ده، د مجرم ده، هغه نه بعد هغه ته ضمانت ملاو شي چې دا دغه د قانوني حق ده. دوستانو الله پاک دې د ماشومې پلار زړه ته صبر وي. آمین ثم آمین.